سره یو کس تپوس کوي بلکې تاسو هم اکثر اوریدلی او ډېر داسې روشن خیال خلک دي چې هغه ځان ته ډېر زیات د انسانیت خیرخوا وایي او هغه دا اعتراض کوي چې کله دې قربانۍ په وجه باندې د قربانۍ په ځای باندې کم موږ څاروي اخلو په 2 لکه په 2.5 لکه په 1.5 لک د لاک نه کم خو جو تقریبا چې څاروي نشته چې درو کسانو څاروي مخلې جو د لاک نه برابر لا وخت به ماته یو یار موږ ډېر د لري زین نواغ راويستو په 80000 می راويست نو خوشاله ماته چې درې کسانو کار کوي بهر حال که یو سړی راسي وکي دا یو سوال دی تاسو مو اورېدلې دی بار بار کیږي زه صرف داغه وضاحت کوم چې تاسو ذهنونه کلیر شي او اسینه په دې دوکه ګران شي چې بھائی زه دومره پیسې په دې قربانۍ په دې صحابي باندې ورکوم نو کدا پیسې زرا واخلما د قربانۍ په ځای باندې زه غریب لور کوم ګور خبره ډېره مزدار ده تاسو کو سوچ راکړه مفتي سي دا خبره ټیک ده کدا پیسې زرا واخلما او دا زه غریب لور کوم چې داګه کړ د رزق درک نه لګي نو بھائی داګه او فکر وشي رزق مو ته ملو شي نو قربانی ما با الله معاف کی الله ما معاف کی او د غریب په مدد وشي کې دي شي الله تعالی مال دینه قربانی ډیر اجر او ثواب راکړي نو بھائی په یو خبره ځان پوهه کړو د هر ځای خپل وظیفه ده د الله رب العزت د طرفنا د شریعت د طرفنا یو چیز مقرر دی هغه وخت کې به کې او په هغه انداز به کې په هغه وخت به کې او په هغه انداز به کې په هغه وخت او په هغه انداز نه کې نو الله رب العزت دغه نه قبلای تاسو به د حابیل او د قابیل واقعه اوریدلی حابیل او قابیل د آدم علیه السلام دو بچیو نو دوانو صدقه وکړه د یو غله وړه او غلای کې خو دا پوچت زی باندې حکم بداو طریقه بداوا چې ور براغه غسیس به اوچت کو او د حابیل داسې وکړه چې د ګډ حلال کو او دا ګډه کې خو ور راغه د دې دوم نتاوش د قابیل چې کومه غله وا هغه په ځای پاتې شو او د حابیل ګډ الله رب العزت قبول کو نو وس دا قابل په مقابله کې راغی ولې زما دا ولې قبول نشو مستانه ولې قبول نشو دا خو د الله کار دی الله رب العزت چې کوم حکم و فرمایي ته یې قشان کې اوس مثلا یو سړی روان دی په روډ باندې او روډ باندې ټریفیک جام دی او دی وی چې لکه په دې ټریفیک کې زمونږ نور داخله کې ساریږي راځي د شو کوم چې په آزاد طرف باندې ورشم دا نور خلک هم آزاد شي نو دی خو په خپل ذهن کې ټیک دی والته د ټریفیک اصول داسې جوړلی چې کدی د دې لاین نوزي او د بل لاین ته ورزي نو دغه اکسیډنټ کیدی شي نقصان کیدی شي نو ته په خپل ذهن نه چلےږي ته په هغه شریعت باندې چلےږي کوم چې د الله رب العزت د طرف نه ستاسو لپاره دی نو دلته وظیفه د ټیم دادا په دې ټیم باندې وظیفه دادا چې ته قرباني ساروي حلال کا دا الله رب العزت د طرف نه امر دی حکم دی او توی چې نه زه دغه حکم نشم کولای زبر د دې په ځای باندې داسې وکما چې زبر د پیسې را واخلما یا به غله را واخلما او هغه په خلکو تقسیم کما نو ستا قرباني ګوري ادا نشوه ځکه چې ته شریعت نه خلاف چلےږي په خپل ذهن باندې چلےږي او په خپل عقل باندې چلےږي نو واستما ته به وی چې یاره مفتی صاحب دا خو ټیک ده چې ما قرباني وکړه خو د غریب د مدد بس وکړي نو د غریب د مدد د بارا شریعت خپل حکم کړی دی د زکات صدقات خیرات کولو کټول خلق په شریعت باندې پابندي شروع کی او څنګه د زکات ورکولو حق دی اقشان زکات وستل شروع کی نو دا اشکال به بیا د غریب دا په مخه ته ناراضي زکات څوک ورکړي نه خپو خلق خ دیندار خلق او بیا د بيدي معافي خ تبلیغیان چې خد ارسنه خبر الکه زکات ولې نه ورکې مړه بس یار د شي دی حساب مثاب نه دی کړو مسله خراب ده نو شریعت ته خراب ده غریب ته خراب ده حساب وکا کینا
یو کس ما ته مړه زدي چل کوم چې دې په توکه باندې ورکوم مې څنګه چل تک غړو لوټه ورکړې چرته چینی چاله ورکړې چرته چاله صابون ورکړې مې ته په تعلقات پخې دا خو ته ګورې موقع ته جره کس راغی هغه غواړي یا شو منټه یوزر چې کوم دې سیس ورکې نه خو باقاعده حساب وکا چې بھائی زما دکان ټول مالیت دومره جوړیږي دومره په ما باندې قرضې دي قرضې ته ختمې کا او د هغې نه بعد چې کله تا حساب وکړو بھائی ستا 50,000 روپۍ زکات وځي مثال به طور دغه 50,000 روپۍ راواله او وسته د غریب مدد وکړه پته به دې ولګي د دې لپاره خپل احکامات دي لیکن هغه څوک نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ته چې کله بیمار شي نو فورن ډاکټر لمنډه مو زمونږ اولنې منډه ډاکټري کني ټول نو مخ کله کوي ډاکټر ګوره شریعت د غریب خیال ساتلې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله تاسو له بیماری راشي د ټولو نه اول صدقه ورکا ورشه د غریب تپوس وکا ټول نه اول د غریب تپوس وکا شریعت خو ته دا وایي شریعت د غریب حق نه خوري نو که څوک دا سوچ کوي چې یاره زه به داسې وکړم نو د هغه دا طریقه غلطه ده په دې موقع باندې په دغه ورځ باندې د ټولو نه محبوب عمل کاغه ته نفلونه کې کاغه ته صدقې کې که خیراتونه کې که ته هر څه کې د ټولو نه محبوب عمل اینه تویول دي د دې نه بل محبوب عمل الله تعالی ته شته نه ها زه په خپله د یوې خبرې خلاف یم که تاسو زما سره متفق کېږئ جو بېله خبره ده یو سړی دی حج هم کړی او عمره هم کړې ده او اوس دی وروره کال په کال په مخه عمرو له روان دی په مخه عمرو له روان دی نو پته نه لګي چې دې عمرې له څه لځي تا عمره وکړه یو دي وکړه دوه دي وکړه جو بس که کنه اوس داسې وکړه چې بھائی د دنیا غریبانان خلک دي د هغو پکې لږ مدد وکړه اوس په دې موقع کې وکړه ځکه چې په تا باندې حج فرض او یادي کړی او عمره جو هغه دې کړې ده نو اوس دا ته چې بار بار ځې که نه نو دا اوس شومنټ دی ها ځه د ځان سره پکې یو غریب دوم بیا بوځه نو بیا به دې پته ولګي نو د دغه خلکو د دې عمل زه خلاف یم د دغه خلکو د دې عمل زه خلاف یم لیکن که کوم کسړی په قربانۍ باندې اعتراض کوي نو دغه سړي په دې اعتراض باندې زما هم اعتراض دی چې تا چېرته په آیفون موبایل باندې اعتراض ونه کو تا چېرته دا ونه وی چې لکه دا ایپل موبایل دی او بھائی دا دونه مهنګا موبایل ته ولې آلې الکه بھائی تا خو چې کم دی دا په 2 لکه او په 2.5 لکه او په 3 لکه روپۍ باندې یو موبایل اخلي او چې د قربانۍ خبرې شي د غریب مدد کوي نو په دې موبایل په وخت کې تا ته دا غریب ولې نه رایادېدو کله چې دا مسلمانان ګاډي اخلي او مهنګا ترین ګاډي اخلي نو تا خو دا اعتراض په ګاډي والا باندې ونه کو هغه ته خو یو مبارک شه هغه له مبارکي ورکړي هغه ته ووایه که نه چې بھائی ستا خو په دې عام ویټس ګاډي کې هم کار کېږي نو ته پسې دا دونه مخکې ولې تلې دا دونه مهنګا ګاډي دې ولې اخیستې نو هلته اعتراض نه شي کولی خو چې راځي جو په اسلام باندې اعتراض نو دا اعتراض غلط دی بالکل غلط دی 100% غلط دی تا خو چېرته په چا باندې اعتراض ونه کو چې بھائی ستا خپل کور شته نو ته دا کوارټرې ولې جوړې تا خو په چا باندې دا اعتراض ونه کو چې بھائی ستا دا ځمکه شته نو دا نور ځمکې ولې اخلې خو چې اعتراض کې جو راځي او قربانۍ نه راځي دا دین اسلام موږ له ختمول غواړي دا خلک نو داسې اعتراضونو باندې که څوک د خولې نه داسې فضول بکواس راوباسي نو په دې خوله وله فورا لاس یږده داسې فضول بکواس چې خبره کوي داسې خبرو کې چې عقل هم مني او شریعت هم مني نه ستا دا خبره عقل مني او نه شریعت مني دا اعتراض دی فضول دی